تاسو باندې ډیر زیات تنقید هم کیږي په سوشل میډیا باندې، ویل کېږي چې دوی د پی ټی آی خلاف دي. نو دې ته به کوم نظر ګورئ؟ په سیاسي لیډرانو کې د کوم لیډر خوښ دی؟ ته ووایې چې دړکې مړکې خو به راته هم میلاو شوي که نه؟ تا ته پته ده شلی ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم او دا وخت موجود یم په تحصیل چغرزي درګه چینه کې. را سره موجود دی یو داسې شخصیت چې د څه تعارف محتاج نه دی. تاسو ټول یې پیژنئ، شبیر بنیري صاحب. هغو سره به نن یو خصوصي مرکه کوو. تپوسونه دو خو د ډېرو خلکو نه انټرویوانې کړلې، ډېر تپوسونه کوي، خو نن به موږ تپوسونه کوو. ډېره خوندور انټرویو ده انشاءالله. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټیم د راکولو یو جهان مننه. مننه جی، مننه، مهرباني. دا راته ووایئ چې تاسو میټرک ته کوم ځای نه کړی دی او ستاسو بیسیکلي تعلق په بونیر کې د کوم ځای سره دی؟ زما تعلق د باچکټه کلي سره دی او ما ټول تعلیم چې دی هغه په دوو ادارو کې کړی دی، د ایم ایس پورې. په اقرا سکول کې د نرسري نه د سیکنډ ایئر پورې، بیا ملکن یونیورسټۍ کې د ایم ایس پورې. تاسو ماسټر په څه کې کړی دی؟ ما بی بی انر کړلی مینجمنټ کې، بیا مې په هغې کې ایم ایس کړی دی، بیا مې پرایویټ جرنالیزم کړلی ماسټر. ماشاءالله ګوډ. دا راته ووایه چې صحافت طرف ته څنګه راغلی؟ صحافت مې خوښ ډوډوکوالي نه او ځکه مې بیا جرنالیزم وکړو او 2018 کې چې کله اخباراتو زما لیکل شایع کول شروع کړو کالمز، نو اول سوات آزادي و، بیا روزنامه مشرق پېښور و، بیا نئی بات و او د اوس اخبار سب ایډیټر یم الحمدلله. نو مستقل دغه زما پروفیشن دی. د دې نه علاوه زما نور هیڅ څه کار هم نشته، بس صرف صحافت دی، سوشل میډیا دا لیکل دي او اخبار کې کار دی، پلس تاسو وینئ کم سوشل ایشوز دي په دې باندې ریګولر کار کوو. ژوند چې سړی تېروي نو د هغې دپاره هم څه کاروبار پکار وي، پیسه پکار وي. ستاسو انکم د څه نه راځي؟ زما ضرورتونه کم دي او ډېرې زه غواړم، نه شوق مې نشته. د سوشل میډیا زمونږ الحمدلله دواړه فیسبوک پیجز مونیټایز دي، دې سره سره یوټیوب نه الحمدلله مونږ ډېر ښه ارنینګ کوو، بس په هغې کې ضرورتونه پوره کېږي. دا راته ووایئ چې د ټولو نه ښه انټرویو تاسو چا سره کړې وه چې تاسو ووایئ چې یو یاره دا انټرویو زما په لایف کې ډېره ښه وه او ډېره زبردست؟ ما خو دومره ګران تپوس دی وکړو، زه دې حیران کړم. ما خو داسې سوچ نه دی کړی، خو پرون ما کوم انټرویو د مشتاق صاحب سره کړې ده که نه، دا زما د ژوند د ټولو نه بهترینه انټرویو وه، ځکه که نه چې په هغې کې هغه زما جذبات چې دي ټچ کړي دي. زما زه ډېر زیات لکه مطلب زه خو اکثر چې کښېنم د خلکو سره انفرادي انټرویوز کوم، نو داسې نه وي، خو پرون زما جذبات چې دي هغه ټچ کړي دي او زما ډیفینیټلی د جرنالیسټک کریر د ټولو نه بهترین انټرویو پرون ما کړی د مشتاق احمد خان صاحب سره. ګوډه. دا راته ووایئ جي چې تاسو شانګلې ته پکې هم تللي وئ، پروګرامونه کوئ. زمونږ په دې پښتنو معاشره کې د ټول نه غټه مسلې کومې دي؟ د ټول نه غټه مسله خو دا ده چې زمونږ پښتانه چې دي هغه اندي تقلید کې مبتلا دي، سجاد بھائی، او خپل څه سوچ نه کي، په ژوند کې پلانز نه جوړي، د خپل ژوند دپاره سوچ نه کي، خپل ژوند چې دی د هغې د بهترۍ سوچ نه کي، او د اویرنس ایشوز دي. مونږ که وینو نو د هیلث ایشوز او د ایجوکیشن ایشوز چې دي هغه د دې اویرنس د نشوالي د وجې ډېر زیات شوي دي. زمونږ د پښتنو د ټول نه غټ سوشل ایشو دا ده چې پښتانه چې دي اویرنس نه پیدا کړي، خپل ایکسپوجر نه وکولاوي او د اندي تقلید نه راوځي نه. تاسو باندې ډېر زیات تنقید هم کېږي په سوشل میډیا باندې، ویل کېږي چې دوی د پی ټی آی خلاف دي. نو دې ته به کوم نظر ګورئ؟ اوس خلک وایي دی د جمعیت علما اسلام خلاف دی. تاسو وینئ که نه، په ما پسې هغوی ډېر پوسټونه ورکړي. زه د چا خلاف نه یم، خو زما دا سوچ دی چې څوک په اقتدار کې هغو ته به ګیپس ښایي، چې د چا سره اختیار یې هغو ته به ګیپ ښایي، هغوی ته به کمی ښایي، هغوی ته به د کار ځای ښایي. او زمونږ د دې مشرانو دا غټه بدقسمتي ده. پرون ما په هم نیوز کې هم په دې خبره کړې ده، غټه بدقسمتي دا ده چې چا سره اختیار یې هغه ته ګیپ ښایي، خفه کېږي. زه د پی ټي آی هم نه یم خلاف او زه د بل چا هم نه یم خلاف، خو زما دا بیلیف دی چې کوم د چا سره اختیار یي که هغه هر څوک یې هغه ته به ګیپ ښایي چې یاره دغلته کار په کار ده چې وشي. په سیاسي لیډرانو کې د کوم لیډر خوښ دی؟ ما به ټول خوښ دي، ټول مې خوښ دي. نه خیر بیا هم که نه لکه یو لیډران ډېر زیات دي، خو لکه د چا یو پارټۍ وال لیډر خوښ دی، چا بل. نو ستاسو لکه داسې بیسټ چې دی هغه سینیټر مشتاق صاحب.
د دې وجه نه چې هغه چېرته په یو خاص سیاسي جماعت کې دی. تاسو د خوښ خبره وکړه نو زما هغه خوښ دی. د لیډرشپ خبره وکړه پارټۍ نه پارټۍ نه بس زما هغه خوښ دی. ایز ا پولیټیشنز هغه مې خوښ دی. بونیر کې تاسو ډېرې زیاتې انټرویوز کړي دي او ډېرې مسلې چې هغه تاسو په ګوته کړلې حکومتي چارواکو ته، نو آیا د هغې بیا په هغې باندې څه عمل درعمل شوي دي او که نه؟ لږ ډېر کېږي او هر ځای کېږي چې کوم ځای کې هغوی مطلب په دغه کې وسې رسي وسایلو سره یې کار پې کېږي. په دې امید خو زه ریګولر کومه چې څه نه څه کار کېږي. او بونیر کې خو د بونیر اختلاف په خپل ځای خو زموږ په بونیر کې الحمدلله ډېر ښه کلچر دی. نو پیښو کې اختلاف هم لري خو داسې نه لري چې نو بل طرف ته خبره لاړه شي. کار پې کېږي باقاعده شوی هم دی. ښه دا راته ووایه چې دړکې مړکې خو به راته هم میلاو شوي که نه؟ تا ته پته ده شلی ویم. خیر ناظرین د عوامو ته هم ووایه که نه؟ تا ته پته ده بس هغه خلکو ته شلی یم نه دي میلاو مړه بس نه دي میلاو. الله دې خیر وکړي. ښه زمونږ بونیر ضلع به څنګه ښه کېږي؟ نو بونیر ضلع خو وروستو ده که نه سجاد بھائی؟ تاسو ته پته ده مونږ زه بار بار وایم هم چې دا یو محرومه ضلع ده. دا باله ښه کېږي چې کله مونږ ووکل خلک ولیږو، کمیټډ خلک دغې ځای ته ولیږو. زمونږ نمایندګي هغه خلک وکړي کوم چې پوهې چا چې مطلب ایکسپوجر یې او د چا سره چې پوهه یې او د څوک چې ووکل د خپل حق تپوس کولی شي او په ادارو کې په دې پوهېږي چې فنډ به د کوم ځای نه جنریټ کومه، پروجیکټ به څنګه راوړم او خلک به دلته څنګه انوالو کومه، دغسې به ښه کېږي. د صحافت نه علاوه نور کوم ژوند چې دی زمونږ که نه، لکه لوبې موبې پکې خلک کوي، ګیمونه، ستاسو گیم مې هم خوښ؟ زما خوښ بالکل. کرکټ ما ډېر وخت کړی دی، اوس راته ټایم نه میلاویږي، ډېر هیکټک شیډول یې ډېر زیات دی، تاسو ته پته ده. نو خوښ مې کرکټ خو اوس ټایم نه میلاویږي ژوند نه کومه. کرکټ لږ نه کوم، خوښ مې ډېر. او دا راته ووایه چې تاسو د غرونو علاقو ته ډېر ځای دا کم نخترونه چې په دې کې ډېر تصویران وباسئ، آیا ستاسو دا طرفونه ډېر زیات خوښ دي دا غرونو علاقې؟ او زما ډېر خوښ او زه چې کله غر ته لاړ شم نو غر کې اټریکشن یې سجاد بھائی. او زما په شانتې لیوني چې ورته لاړ شي نو خوشحالېږي. په غره کې اټریکشن یې سکون یې. او زه چې کله اوس هم راغلی یم نو مطلب دا تېر 3-4 ورځې ډېر زیات بیزي و هیکټک شیډول و نو راغلی دی یم چې خوشحاله شم، په غره کې خوشحالېږم. اوس ولې خوشحالېږم دا خو ما ته هم پته نشته. خو دا راته ووایه درګې چینې ته تاسو ریګولر راځئ که نه؟ درګې چینې نه څنګه متاثره یې؟ درګې چینه کې خو یو ستاسو والد صاحب ریګولر ناست یې راله ډېره مینه راکړي چې کله هم راشم، کله چې هم زه راځم نو هغه اتفاقا هغه موجود وي. هغوی ستاسو پین هم دی ګوره، ستاسو پروګرامونه په مخه ډېره مینه راکړي. زما فین ورته زه ځکه نه یم چې زما نه مشر دی، زه ترې زده کړه کوم، خو ډېره مینه راکړي چې راشم نو خوشحاله شم. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. دا راته ووایه په اخره کې به عوام ته څه پیغام ورکوئ پښتنو ته؟ بس پوه شئ، دغه یو پیغام ورکوم، پوه شئ. د کومې پورې چې مونږ پوه شوي نه یو که نه نو مونږ څوک زموږ حالت نشي ټیک کولی. قرآن کې آیت دی که نه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ځان بدل کې، خپل سوچ بدل کې، خپل یوت چې دی خپل نوجوانان ایجوکیټ کې او دا اندې تقلید او دا زنده‌باد مرده‌باد پرېږدی. خپل ځان کې شعور پیدا کړي او الله دې کړي چې په مونږ کې شعور پیدا شي. ډېره مهرباني، شکریه. قدرمنو کتونکو دا راسره و فخر بونیر ورته مونږ ووایو، شبیر بونیري صاحب د هغه ښکلې خبرې تاسو واورېدې. یقینا چې زما خو په خپله ډېرې زیاتې خوښې شوې. انشاءالله به بله نورې خپرونې به ورسره هم کوو. خپل کوربه سجاد علي اخندزاده له ورکړي اجازت، د الله په امان.